هغه سړی دلیر نشي کېدی چې چا په زړه کې د علي مینه نه وي. چې کوم سړي په زړه کې د علي مینه وي هغه سړی به دلیر وي. مولود کعبه دی، خانه کعبه کې دننه پیدایش شوی دی، دې نه بل مقام کېدی شي. خانه کعبه دا کوټه چې دی، دې کوټه دې خانه کعبه کې دننه د پیدایش شوی دی، پیدا شوی دی، دې نه بل غټ عظیم هستی کېدی شي. او د حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لخت جگر سیدتنا فاطمه الزهرا سلام الله علیها غوندې پاک بیبي چې چېرته منسس بیماری چې ورته وایي زنانه په کل ژوند کې دې ته راغلی نه ده، په کل ژوند کې دې یو مونځ پرېښودی نه دی. فاطمه بنت رسول الله ورځ د محشر به وي 70,000 فرشتو په جرمټ کې به را روانه وي، اعلان به وشي ای اهل محشر خپل سرونه ښکته کوي، فاطمه بنت محمد روانه دی، فاطمه بنت رسول الله را روانه دی، خپل سرونه ښکته کوي. داسې خلکو سره نسبت ساتل، داسې خلکو سره تعلق ساتل، یقینا په خدای ذات قسم چې دا د دنیا هم کامیابی دی، آخرت هم کامیابی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقام، فضائل، عظمت خو اخو وراء الورا دی، زمونږ بیان نه هم بهر دی. خو به هر حال په علم حواله سره الله دومره غټ علم ورکړی و چې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېدو، ښکلی کړو، لا سلام یې ورته وکړو. نو بیا ورته وایي ای حجر اسود ما ته پته ته یو کاڼی، ته چاته نه نفع ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي، خو ښکلون دی ځکه چې الله رسول ته خو ښکل کړی، هغه بوسه تانه اخیستې ده. ما عزتمندو دا خبر چې د وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړلو، هغه ورته فرمایي لا تقولو هذا، ته داسې مه وایه چې ته کاڼی حجر اسود ته چاته فایده نشي ورکولی. په خدای ذات مې د قسم وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې مبارکې نه مې دا الفاظ اورېدلي دي چې دا حجر اسود کاڼی چې دی په ورځ د محشر به خوله هم وي، سترګې به هم وي، او چا هم چې ښکل کړی وي، چا هم چې سلام ورته کړی دی، ټولو خلکو به دا کاڼی شفاعت کوي، دا به فایده ورکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې وګرځېدو، وایي واقعي حضور اسې نه دي ویلي چې انا مدینة العلم و علی بابها، زه د علم ښار یم او علي چې دی دا د علم دروازه دی. نو ما عزتمندو قدرمندو دومره حضور سره مینه چې کله صلح حدیبیه وشوه، لیکل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وکړه، نو په دې کې د ولیکل چې دا الفاظ چې دي من جانب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو مکی خلکو اعتراض وکړو چې بھائی مونږ خو تا سره لانجه دا دی چې مونږ د تا الله رسول نه منو، لہذا ته به ولیکې محمد بن عبدالله چې محمد د عبدالله زوی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ای علی دا میټاو کا، دوی نه مانی خیر دی، دوی که نه مانی رب خو زه کل جهان دی پر رسول را لیږلی یم که نه، دوی دی نه مني. نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي قربان علی لاس په یو ځل رسول الله ولیکي بیا به هغه څنګه میټاو کوي، ما خو به سر کټ شي خو زه به رسول الله دا ټکی چې دی دا کټ کولی نه شم، قربان زما عشق زما محبت دا نه ګواره کوي. بیا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اکه ځای په خپله باندې خراب کړو او محمد بن عبدالله ولیکلو. بهرحال ما عزتمندو دا د دې نیکانو حضور سره یو نسبت و. مونږ هم د 15مې صدۍ خلک یو، مونږ ته پکار ده چې د دې نیکانو محبت په خپله سینه کې ساتو، خپل اولاد ته د دې خلکو شجاعت ذکر کوو، خپل اولاد ته د دې خلکو غزواتو ذکر کوو، خپل اولاد ته د دې خلکو سخاوت ذکر کوو چې هغه هم د دې په نقش قدم باندې رواني، او چې داسې نه چې صرف برټش جوړ سي برټش راته جوړ شي چې نه خو په هیڅ کې نه یم، یا صرف چاینیز شانتې دهریه راته جوړ شي چې په هیڅ کې نه یم، هیڅ نه منم، نعوذ بالله من ذالکه. بهرحال خپل اولاد ته د نیکو خلکو ذکر کوئ، انشاءالله په دې سره به زمونږ دا را روان نسل هم نیک جوړیږي. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي.